انما عليك بلاغ ما نسيت ورسل استاكر وعلينا الحساب. وعلينا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورہ نساء. نساء مانا شذی. منگا بارہا دا ذکر کرے دے چې نامه د صورت د صرف ریفرنس او انټروډکشن د پاره ای چې ته یو آیت وای دا د کوم صورت ته انټروډکشن د پاره وای دا د سوره نساء ده یا د سوره بقره ده. ریفرنس د پاره وای دا د سوره بقره ده یا د سوره نساء ده. د دې نامې د صورت معنا دا نه ده چې ګینه دا یو اسې لیکل شوی د په نساء باندې نه. ویو دا متعلقہ نامے پا حوالہ سلقوں نے بحث پا چرتوی دا صورت کی نو دیکھیں دا زنانو دا مسئلو بحث تا خدا غینا علاوہ نور پا کیوں بلاڈے بحث نوی. زمانہ دا نزول غالباً دا ہجرت نباد دا دریم کال اخر د سلورم کال آخر او د پنځم کال اول. د ابتدا نواله تر آیت نمبر یو دیر پورے تقریباً دا د غزوه احد نه بعد په دریم کال کې نازل شوی دی. پدې کې د وراثت مسله ذکر ده. او د وراثت مسله پیدا شو چې غزوه احد کې ګڼ کسان شهیدان شو. آیت نمبر یوصل یو او یوصل دو کی صلاة خوف ذکر دے. صلاة خوف مانا کہ میدان جنگ کی بھی مجاہدین جماعت کول غواړي دی یو امام شاته نو داغه یو طریقه ده. دغه طریقه په دغه آیاتونو کې ذکر ده او دا د صلات خوف مسله د تاریخ په حواله یو غزا شوی ده. غزوه ذات الرقاع. غزوه ذات الرقاع په څلورم کال د هجرت. د مدینه منورې نه د بنو نذیر یهودیانو اخراج شوه د ربیع الاول سلورمه هجری کې
دې صورت کې يهوديانو ته آخري تنبیه شوی ده. او مسله تیمم دام دې صورت کې ذکر ده. او دغه مسله راغلی و په غزوه بني مستلق کې. غزوه بني مستلق او د بني مستلق غزا دا په 5م کال د هجرت باندې شوی. موضوعات د صورت چونکہ د ہجرت نہ بعد مدینہ منورہ یو اسلامی ریاست دغه اسلامی ریاست د افراد او اخلاقی تربیت غوښته. د افراد او اخلاقی تربیت او اجتماعی اعتبار سره معاشرت، معیشت، تمدن او امور د مملکت، معیشت، معاشرت، تمدن او امور د مملکت د دې ټولو شیونو ذکر دی په دې صورت کې. مشرکینو، یهودو او منافقینو دای بھرپور او زوردار مخالفت کو داغه په حواله تعلیم مسلمانانو ته. نمبر 3 چونکہ در ریاست ذمہ داری ہوا دعوت خورول داغه طریقہ ور خودلو سلورم مسلمانانو ته تعلیم چې حقوق متلف کوي. او خاندانی زندگی د دې د بهترۍ کوشش وکړي. چې اخلاقی انحطاط را نشي. اخلاقی انحطاط کمزوری مسلمانانو ته الله جرأت ورکړ چې د منافقینو د سازشو او د دسیسو په حواله بدل کېږي. ایمان د منافقینو دسیسه بدل کېږي، بزدل کېږي. ایمان کمزوري مخکاره کوي. کم خلق چې چرته د منځو منځراکو کې اوسېده مسلمانان
ناغی ته حکم کو چې هجرت وکړي، اسلامی ریاست تراشي چې په دا منظومس کې بے سبب میدان شي چلتا. تاسو میدان کې دل وایو ها او مخالفینو چې څه کول د هغوی په دسیسو باندې الله تعالی تنقیدونه وکړل. یا ایها الناس او خلقو اتقوا ربکم او یریږئ پروردگار خپلنا. نو تقوا دغه لغوی معنی ولیکا چې لغوی معنی خو د تقوا ده ځان بچ کول. د پروردگار نه بزان څنګه بچ کې د عذاب نه نږدې کېږي ورته سبا کېږي ورته ورنږدې کېږي با او نږدې کېږي به څنګه په اطاعت څنګه ورنږدې کېږي په اوبیډینس. نو گویا لازمی معنی د تقوا دا شو چې د خپل پروردگار حکمونه ومنئ. ویریږي د پروردگار نه معنی د خپل پروردگار حکمونه ومنئ. یا ایها الناس اتقوا ربکم خلقو یریږئ د پروردگار خپلنا. الذی آغا پروردگار خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحدة د یو نفسنا آدم علیہ السلام نا وخلق منها زوجها پیدا کړی د دې نفسنا زوجها جوړه ده بیبی ده. نو حدیث د بخاری کې راځي چې حضرت حوا دا د آدم علیہ السلام د چپې پښتاینه رب نه پیدا شوی و سنه پښتاینه یو کم ده. وخلق منها زوجها پیدا کړی دا میلاد د نفسنا زوجها جوړه ده زوجها جوړه ان خزا وبص منهما اخوار کړي د دې دوانو نا رجالن کثیرن نارینه ډېر و نساءن اشذ ډېری هم دا یو جوړه ټول دنیا په ډکه شو. واتقوا الله الذي يرجى الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو غوښته کوي د یو بلنا په نام د الله. تساءلون به تاسو غوښته کوي د یو بلنا په نام د الله. نو الله تعالی وایي چې تبل چا تر د خدای نام نوم پیش کې چې ته په تکلیف کې یا ته څه شی غواړې ورته for God's sake څه ورته for God's sake خدای لپاره کا صحیح یعنی ټول خلک وایي for God's sake ایون امریکایان هم وایي کنه وایي. نو الله تعالی وایي چې دغه کم ګاډ ته مخکې کې چې for God's sake نو ردنه ته په خپل ول نه یریږي. واتقوا الله الذي تساءلون به ورګ الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو تساءلون به سوال کوي د یو بلنا به پنامه د الله والارحام او یریږ تاسو د قطع رحمنا. قطع رحم قرابتونه ختمول څه شي قرابتونه ختمول رشتہ داري ختمول. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي سل من قطعک سوچ تاسو رشتہ ختمي تی ور سره برابر وا. وعفو عمن ظلمک سوچ تا باندې ذاته کوي تو تعفو کوا. واحسن الى من اساء الیک احسان کوا هغه چاته چې چاته سره بدی کړی دا. تدری لفظ ولیکا چې رشتہ یو ځای کوا هغه چا سره چې څوک تا نه ځان کټ کوي چې چا در سره زیاته کړی دی هغه ته عفو کوا. چا در سره بدی کړی دا هغه سره احسان کوا.
واتقوا الله يرجع الله تعالى الذي آغا الله تساءلون به چتاسو غشت کوي پنا مداغ والارحام او يرجع درحمونو کټکولنا د خپل وای کټکولنا ان الله تاکي سر الله تعالی کان علیکم رقیبا د پتا سبحان رقیبا نگرانی کوونکی رقیب په معنا ده نگرانی کوونکی الله تعالی ز تاسو واچ کوم ز تاسو هر انډیویډوال واچ کوم نو سپته ولګیدا چې د الله یاره او د رشتہ دارۍ احساس په انسان کې پیدا شي نو د بیا زیاتې نه کیږي بلته مسلو لري کبل د دوه سيزونه یعنی احساس الله تعالی ورک اول دا چې الله نو یریږي دویم احساس ورک چې ګوره تاسو دیو بل پردي نه یې تاسو ګریټ ګرانډ فادر او ګریټ ګرانډ مدر یو دي د ټول انسانانو ګریټ ګرانډ فادر او ګریټ ګرانډ مدر یو دي دا دویم احساس ورک دریم احساس ورک چې دغه الله په نوم تاسو یو بل نغوښته کوي یعنی یو سړی ته چې ته احساس ورکې نه د خدای د عظمت ورکې نو ته په خپل ولې احساس نه کوې د خدای په پام او څلورم احساس ورک د رشتہ دارو نو بس کدا څلور احساس په انسان کې پیدا شي نو د نبی ازاته نه کیږي صحیح ده څه فلخان وآتوا اليتامى اموالهم اوس د ټولو نه اعلی ترین زیاتې چې کیږي دا بے وسه انسان سره کیږي چا سره کیږي تاسو بے وسه وایو بے بس انسان سره د ټو په بے بس انسانانو کې د ټول نه لوی بے بس یتیم سو یتیم یو خدا چې هغه سپورټر نه لري یو دا چا سپورټ او دویمه دا چې هغه لا تر اوسه په خپل سره شوی نه معصوم وي نو خپل قوت هم نه لري دا ځان ته ولي چې یتیم د ټول نه اعلی ترین مظلوم په دې معنی چې دینه په خپل دفاع کول شي نه د دفاع لپاره بل څوک موجود دي ا دې ولي که څه فلاخان چې یتیم نه په خپل دفاع کول شي نه دفاع لپاره بل څوک موجود دي وآتوا اليتامى اموالهم ورک یتیمانو ته اموالهم مالونه دوی 9:15 وآتوا اليتامى اموالهم ورک یتیمانو ته مالونه دوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث ام بدوي تاسو الخبيث خپل ردی مال خپل ردی مال بالطيب په اعلی مال د یتیم باندې چې ستا په کفالت کې یتیم دی ته دا غلو کا تر کې داغه د مال څه کې لوک افتر کې داغه د مال د هغه په پټي کې خایسته غنم شوی دی استاو پټي کې خراب شوی دی نو ته ځاګه په دغه غنم څه کوي هغه دی هغه کوي او دغه هغه کور تراړل چې غنم خو غم لسمنه او دام لسمنه دي نه غم لسمنه او دال لسمنه استاره بیکاره غنم دی هغه اعلی دي ټول دا کار کوي ولا تتبدلوا الخبيث بدلک مور کوي الخبيث ردخ پر بالطيب فاعلی د یتیم باندې ولا تاکل مضاف یو طریقہ ایکسچینج مکوي غلط ایکسچینج او دیم ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم امخریتاسو مالون دوی الى اموالکم خلق د مالونو خپل سره ان دا څه مکو چې یتیم د کفالت کړي نو هغه یو کس دی او تا او ستا بچی لس کسان دي صحیح او چې ته پخله کې نو نیم اوړه دا هغه چې نیم خپل چي نیم اوړه دا هغه وګړي ان خپل د احسان د عدل ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم ولا تاكلوا مخريتاس اموالهم مالنا دوی الى اموالكم خلق ملک د مالونو خپل سره نه ستېمانه وساته صحیح سرېشو وساته ستناسب وساته چې هغه یو کس ته یا دوه کسان تاسو لسی نو تخپل یې لسی سي چوا دا غي دوی سي چوا په لته چوا دا غي دوا چوا انه کان تاکي سرتا عمل دے کان خوبن کبیرا دا لوی جرم دے خوبن کبیرن مانا لوی جرم دے
اوس عربو بدا سے کول چې کفالت کې به یتیمان پاتې شوي د کاکالونه د چالونه د کاکالونه د عملونه د مامالونه د خاللونه کزنز مال به هم پاتې شو. نو دوی بدا سے کول چې هغه به په نکاح کې صرف د مال په غرض او د شذ حیثیت په ورنور کوسي. صحیح. نو الله تعالی فرمایي دغه نکاح بیا وړي کې دا ظلم دی، دا زیاته دی. د دین علاوه بل ځای نکاح وکړه. وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيگَيَ اللَّهُ تُقْسِطُوا چې انصاف بنو کړئ شئ فی الیتاما په یتیمانو خذو کې. یتیمان خذو ان سنس تا کزن دي ستا کفالت کې پاتې شي ہوتے نکاح کے سره پر د مال لپاره. نو الله تعالی مکه ودا دین اجتناب کا نکاح به کوم ځای کې فن کې هو بیا نکاح کوي ما آغا طاب لکم چې جائز دي تاسو لپاره. طاب لکم چې جائز دي تاسو لپاره من النساء د شذینونا مسنا غدوا وثلاثا درې ورباغا اسلور سلور. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَكَتَاسُ يَرِيگَئِ چِ عدل بنو کرے شئی دیو نسیوا سرا فواحدا نبیا اکیو کئی بیا سو خدیو کئی بیا اکیو خدیو کئی. نو دغلتے ہو تاریخی پس منظر اڑی کا چی دا پیغمبر علیہ السلام در آتون اوڑان دی دا مسئلہ ڈیپینڈ و پا حیثیت دا سڑی باندی چې سړی به د څومره قوت او د دولت مالک و نو دومره به هغه ښځې کولې لس شل. صحیح. یوه دویمه خرابي دا وه چې سړی به د قوت مالک و نو د غریب سړي د لور د مرضۍ نه بغیر یا د غریب سړي د مرضۍ نه بغیر په هغې به دعوه ولرله هغه جنۍ به دعوه ولرله بس غریب سره خبر نشو کوله. دریم دغه شذې د دوی ته به هیڅ معاشرتي حیثیت نه ورکو لایک ټیشو پیپر دا به صرف یوز د پاره وي چې څومره پورې به طبیعت غوښتو یوز به وکړو بیا به ترو وکړي بیا به څه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. برادر عبد الصمد تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. You should remember this hadith. تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. من الذوق taste. پیغمبر علیہ السلام وہی نکاح کوئی طلاقونه مور کوي نکاح کوي طلاقونه مور کوي ځکه خدای نه خوښي هغه سړي چې خوندونه اخلي او نه هغه شذ چې خوندونه اخلي. يا شيخ this is then demonstrate that زواج متعة مش حلال. Yes. چې یو واده کی هغه له طلاق ورکړي بیا ملکه چې د بل خوند واخلي. صحیح شو یا شذ یو ځای واده کی دا خلاف کیسو کی په عدالت کې چې خلت واخلي سره بل ځای خوند داخلي. نکاح کړو ها دا خبره په ځوان راځي کوم نکاح کړی د خوندو لپاره نه فقط دی او ځند پاره یعنی په اسلامي نکاح کې کمټمنټ وي څه شي په کې کمټمنټ ها کمټمنټ جلاله دا کمټمنټ فار لایف بس دا او کور سره چې دا لفظ لیکه نن ډېر موضوع یا د لفظ او د موضوع تفسیر سمې وي څه چې دلته په دې اجتماع کې خلک چې واده نن زما په خیال هغه بیس on love نه زما په خیال نن هغه زمونږ خويند ماند بوم په لطیفو باندې ډېر خوشاله شي هغه زړه مو ته پورته کړی ها زړه مو ته پورته تاسو زما شنه نه خسر دی واغه ورته وای خسر دی واښه دی
که څنګه هغه ورته وایي چې خبره داسې ده سیف الله خان اورېدلې ده نو اوس درېمه ده چې دوی به زنانه هغه به یوز کړي او بیا به ترو وکړي صحیح څلورم دوی کې او بل عمل چې یو زنانه خاوند به مړ شو خاوند به مړ شو او دا خاوند به سمالو د خاوند به یا د خود سره به سمالو نو دغه مړی ورور یا وراره یا تر ورور یا وراره یا بل رشتہ هغه باندې د مرګ سره متصل دا یو صدر ول سر باندې واچو ازنانه به څوک صدر به ول سر باندې واچو دا غي معنا ودا و چې دا د کلیم کړه دا غي معنا بسو دا افغانستان کې د فکر او د طالبانو په مدان د ګسر معنا هغه ډیر د سړي ځامن دي خیر معنا ا ډیر د سړي ځامن خو مونږ کې سړي توپ نو کار مخاب صحیح ده کني دا سود خوري او دا غاڼې دا عذابونه ټول نه خلق خلاص کړي کني یو خلاص کړي اخر کې به سراو کې دا قاعده انچنن جبلو چې سارا کې چل تكين سلام الله استموت ذر انجلي وغايه الطالبان ده يا تزبران ده طالبان ده فافغانستان کې ریکارډ ده یا دا کولج په فارسی ده ریکارډ ده نو دا به کلیم کړه نو یا به دې سړی په خپل نکاح کولا او کده به نه نکاح کولا نو دې خزه په خپل نکاح ترته نشو کولای نه بل چا کولای شو اپروچ بده تکیدا دته په مرزه به نو د ډیماند کو چې یا خدای دې سره کمال دې دا به پریز دی یا به ته دومره مال لا کې نو بیا به نکاح کې دې تعزل وای عین ضاد لام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راغله دا حیوانیت ده نن دنیا موږ د راکوي تاسو ته انسانيت خو موږ غلي کې نه سړیا دنیا ته انسانيت محمد صلی الله علیه وسلم هیومن رائټ راځي موږ ورته هیومن رائټ دنیا ته چا کولی محمد صلی الله علیه وسلم وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيگَ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى چې انصاف بنو کې شي یتیمانو خود سره نو نه په نکاح کوي ستا کزن دا ستا کفالت کې پاتې شوی صرف د مال لپاره نکاح کې سټیټس ورته نه ورکې حیثیت ورته نه ورکې ولې دا نکاح کې خدای وی دا کوم فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ نکاح کوي ما هغه خزه طاب لكم چې جائز دي تاسو لپاره من النساء د خزنا مسنا غدوا وثلاثا درې ورباغا سلور نو بس الله تعالی میکسیمم ادره د پسو باندې پسلور باندې ادره د میکسیمم پسو باندې پسلور او ماته ته د عربو معاشره دا چې وا دیو سړي نکاح کې بسل خزه هم وي without having any due right of sex صحیح شریعت اسلامي پسلور ادره ده او داګه د پاره اوس کنډیشن کې فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کَتَاسُ یریږئ چې عدل به ونه کړی شئ د یوې نه زیات خود سره فواحده نو ایک یو کوي فواحده یا ایک یو کوي حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من تزوج امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل كما قال عليه الصلوۃ والسلام چا چې دوه شذ وکړي او هغه سره انصاف نه وکړي دوشته وکړي او هغه تر انصاف نه وکړ قیامت پر ورځ چې قبر نه راپاسي نو نیم طرف به فلج وي پیرالایز وي جاء يوم القيامه وشقه مائل نیم طرف به سي فلج وي تاسو فلج وي موږ فلج وي پیرالایز وي نو دا یو لوی شرم دی لوی رسوایی ده چې قیامت پر ورځ باندې یو سړی فلج را رواني نو اتوماتیکلی دا ویزبل ډیسټینګویش مارک دی چې دا به غیرت د خود دوی په انصاف نکو سره سره لوی رسوایی ده نور عذاب ولا بیاي اوس دا انصاف بس کی نو نمبر اول په وخت راولو کې او نمبر دویم په معاشي او معاشرتي تقاضو پورا کولو کې وخت راولو کې نو یا دا ډیپند کوي چې ټایم ټیبل ته څنګه جوړي چې یو هفته دې کور کې بل هفته هغه کور کې درېش په ورځ دې کور کې
دریش پی رضی پاگا کور کی لش پی رضی دے کور کی لش پی رضی ډیپند کوي چې فاصله سوره ده یا څنګه اپروچ کول شي خو دې کې بدانی چې نه لس پیدل تا او شلغه سره نه صحیح شو او دویم په معاشي او معاشرتي ضرورتو کې نو معاشي او معاشرتي ضرورت یا تقاضي چې دې له غوښه راوړي نلته بم غوښه لري اصل نه دلته غوښه راځي لوبیا ولېږي صحیح دا انصاف د تقاضو خلاف ده دا انصاف د تقاضو خلاف ده او دا څه هم نه چې ویل نه جوړه واغسته پارټي شي کوي او بل اسوات میټ کی صحیح یا خو بدوار د سواب پیټ کې خلې بدوار له پارټي شي کوي ها ګراج سفرغه تجربه نشته دا زبابي ته واګ ته ورته تر دوکې کوي نن ما بیان کو کنه انا خويندې مې په ډېرې وي خو څه بل هغه وي خوشاله وي تاسو په بیان کې شذینه ډېر وسته کې شکر دې ما خدا نو ما نه خر دې او خلې نه استوي خور ته ویلي او بلول ته ویلي چې ګوره یاد ساته حاجی صاحب دا خبره کړه تاسو ته حکم ګوره دي سیف الله خان ته معلوم دي خدای کوي نه لاس کاله نه درکړل سیف الله خان هسپتال څنګه دی حقانی هسپتال رواني خروان ها ستورور سپیشلایزیشن دی پس کې هغه جنرال میډیسن نه جنرال میډیسن دی نو دا پرایویټ هسپتال دی جوړ کړی خد جوړ کړی دی حکومت د اروپا ځای راځي ها هغه دی جوړي خدا خدای رحمت شډیر جوړ کړی شډیر ها الله دې اجر ورکړي خندار راځولې بیا د خندار په ډیر د هیڅ خفاګر سره ډاکټر نه پیدا کړی په تاسو کلی کې کینې جوړ کړی نه نو استاد داسې وکړي چې تاسو انجینیر فرم جوړ کړئ نه هغه ډاکټر ان ډاکټري فرم جوړ کړئ ته چې انجینیر فرم ته وایي ته ګرې انرژي ورې د لپاره ما څخه سره ما ټلیفون اوري وایي د شي پر او دا رمضان د پایلوټ د څه دی ته هو فلایټ انجینیر وخا اده اسه ډېر ذهین سره دی ډېر ښه تعلیم ورته سره دی اجروکم فلایټ کو هغه د دوړې وځو اچھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا کتاسو یریږي چې عدل بنو کړی شي فواحدا نو بیا یک یو کافی ده صحیح او ما ملکت ایمانکم یا الله تعالی وی کاغم نو بیا یو وینځ در لکافی ده ما ملکت ایمانکم هغه خزه چې شیلا سونه تاسو د هغه مالکان شي وي لغوی معنی ده چې شیلا سونه تاسو د هغه مالکان شي وي نو دا البته مسله ولیکه چې د وینځ او د غلام تصور دا د اسلام تصور نه دی دا ټول دنیا کلچر او سیویلایزیشن رومن امپایر بیزنطین امپایر پرشین امپایر اساسی طور خدا کنسپٹ داو چې جنگی قیدیان دا به وینځ او غلامان جوړول شي پرزنرز اف وار یا کیپټیوز دا به جوړول شي دا به وینځ او غلامان جوړول شي دا اساسی تصور خدا بیا مخالفینو ابیوز کړ مخالفینو نه ابیوز کړ رد نه کړ خراب داسه کړ چې نه دا خو یو کانسپټ و ټیک ټاک ټو سم ایکسټنٹ دیٹ واز ا کانسپټ خو ابیوز داسه کړ چې په لار به یو سټرینجر روانو چې په حضور راونی سو بل باندې به خرڅ کړ دا بیگانه سره به وتراو به نیسو چې باندې به خرڅ کړ به تور غلام یا به تور وینځه نو دا ابیوز کولو او یو ویزیبل مثال موجود دی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اڈاپٹڈ سن دا د یمن سره یو نوجوانو زید ابن حارثہ د یمن سره یو نوجوان پلار روانو مکی والو په زور راونی سو او په بل سړي خرڅېدو د حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہا لاس تر اورسه هغه واغست تاجر خدا
حضرت خدیجه چې پیغمبر علیہ السلام سره نکاح وکړ خپل ټول مال ورته گفت کړ نو من جمله دا غي مال څخه دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ځکه دا پراپرټي و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې آزاد کړ او متبنع کړ اډاپټ کړ او دا واحد صحابي دی چې قران کې نوم دی بل صحابي قران کې نوم نشته نور صحابه الله ذکر کوي په کوالټیز پس په کوالټیز خود د ذکر کوي په نامه فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کا سوره احزاب کې د ذکر د واقع ده زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ نو دا هغه قسم غلامو چې د ابي سعو اوس چونکه کیپ ته اوس به غلامان جوړېدل یا وینځي به جوړېدل لہذا اسلام خو ون سائیډډ دا ډراپ کول نه شو یعنی دا څه خو نشو کېده چې د مسلمانانو کیپټیوز دی هغه غلامان جوړي او دا هغه کیپټیوز زي تاسو خلاصې دا څه کېده شي د ټوټلی امپاسبل دا خو لاجیکل نه دی لہذا اسلام هم دا تصور بنیادی طور اوساته خدای ریفارم کړ لیکن ریفارمیشن وکړ ریفارمیشن ان ا سنس چې دنیا کې به یو ځل سو غلام شو بیا دغه د ازادي سلار نه و هغه به غلامو until his death هغه غلامو until his death yes شریعت اسلامی لومبه خدا او کړ چې دا مست نکړه چې کیپټیوز به خامخا غلام جوړي دا حتمی نه و د لپاره آپشنز ورکړ چې just release them for free دا ولیکل release them for free that's up to you